یو سړی 10,000 کاله عبادت وکړي لیکن د دنیا نه بې ایمانه لاړه دا د خوښ دی. یو سړی ډېر عمر شرابونه کبابونه وڅښل لیکن د الله والو سره 15 ساعته تیر کړه. زما پیغمبر وفرمایل ما وویل دنیا او ځمکه دا دنیا ختمېدی شي د اسمانونه ځمکې له راغورځېدی شي دنیا ټوټې ټوټې کېدی شي لیکن زما د پیغمبر په قول کې زبر و زیر هم نشي دریغ کېدی چې زما پیغمبر وفرمایل لا یشقا جلیسهم څوک چې د الله والو سره مجلس کوي بې ایمانه به د دنیا نه نه ځي. زما محترم د ولي لاس پې راغی زما محترم قرآن کې الله فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یره به پې ولي نه زما محترم یره به پې ولي. قرآن کې الله فرمایي ما وې اولیاء الله د الله دوستان دي زما محترمو او چې څوک د دې دوستان شي بله خبره کوم وی مولانا جلال الدین رومی رحمت الله علیه یو شعر ویلی دی وی یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بهتر از 100 سال عبادت بیریا. یو زمانہ د الله والو په صحبت کې ناسته کول د 100 کالو بیریا عبادت نه افضل دی. وی یو کس راغی اشرف علی تانوی رحمت الله علیه وی حضرت د جلال الدین رومی رحمت الله علیه یو شعر ویلی دی لږه مبالغې پکې نه ده کړې لږ ډېر تیز نه دی تللی. هغه ته څنګه تیز تللی دی وی چېرته یو انسان 100 کاله عبادات د یو انسان 100 کاله عبادت چې دی روژه هم نیسي دی زکات هم کوي دی حج هم کوي دی صدقه هم ورکوي دی ټوله شپه الله ته هم ولاړ دی چېرته ټول عمر د ده 100 کاله عبادت او چېرته د یو الله والا 15 ساعته ناسته دا خو جي ماته لږ دروغ ښکاري. تانوي صاحب ورته جواب کې وی او کنه جي دا شعر غلط دی. تانوي صاحب ورته یو شعر غلط دی وی ټیکې کم دته وی او جی ٹکے کراتے جی. تانوی سے برتا افرمائل یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1000 سال عبادت بیریا. وی یو زمانہ دا اللہ والو پناست کے دا 0 کالو بیریا عبادت نا افضل دا ما محترم وجہ دا تویم چھے ولی اگوتے حضرت دا خود اخکولی کارو ز 100 کالے تا تیار نیم زه د 100 کالو نه منم تا شی 0 ته ورسو هغه ورته وی توجه شه زه درته د پیغمبر نه ثابتوم تا نه تپوس کوم وایه یو انسان 10,000 کاله عبادت وکړه د سره دا ګرنټي شته چې ایمان به یوسي. وی نه یو سړی دی راشه وګوره بني اسرائیلو کې برسیسا نامه وه ډېره زمانه عبادت کړی لیکن د دنیا نه کافر تللی دی. بل بني اسرائیلو کې یو کس وګوره بلغم بن باعوره نامه وه 1500 کاله یا 1000 کاله عبادت کړی لیکن د دنیا نه کافر تللی دی. بله خبره کوم شیطان په اسمان باندې چې صحیح نوم عزازیل دی 80,000 سال عبادت کړی دی لیکن د دنیا نه به کافر ولعین ځي خاتمه باندې په کفر باندې کېږي. راشه زه تا ته خبره کوم زما پیغمبر وفرمایل کوم سړی چې د الله والو په صحبت کې کینی لا یشقا جلیسهم څوک چې د دې سره مجلس کوي دا به بدبخته کېږي نه ګویا د دنیا نه به بې ایمانه نه ځي ایمان به ځان سره وړي. زما اوس ته کوم خوښ دی وایه یو سړی 10,000 کاله عبادت وکړي لیکن د دنیا نه بې ایمانه لاړه دا د خوښ دی. یو سړی ډېر عمر شرابونه کبابونه وڅښل لیکن د الله والو سره 15 ساعته تیر کړه. زما پیغمبر وفرمایل ما وویل دنیا او ځمکه دا دنیا ختمېدی شي د اسمانونه ځمکې له راغورځېدی شي دنیا ټوټې ټوټې کېدی شي لیکن زما د پیغمبر په قول کې زبر و زیر هم نشي دریغ کېدی چې زما پیغمبر وفرمایل لا یشقا جلیسهم څوک چې د الله والو سره مجلس کوي بې ایمانه به د دنیا نه نه ځي. زما محترم اوس کوم افضل دی زما محترم اوس تاسو نه تپوس کوم یو کرته یو سړی 1000 کاله عبادت وکړه ایمان یې تیر نه کړه د دنیا بدبخته انسان دی غرق شه. یو